السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه له دوستانو خیر برابرې ان شاء الله د الله نو امید ساتو چې خبرې روغ وي. نن یو بل وظیفه د عملګرو لپاره کوم چې دا خبرې کړې وي چې دا سی وظیفه په کار ده چې موږ هغه وظیفه کو دغه پوجا باندې یو انسان باندې ډیر زیات قرضونه او قرضونه ختم شي. نو ان شاء الله موږ تاسو ته مخکې دا خبر کړې و چې زموږ مقصد دا چې تاسو ته هغه وظایف او دغه خایو چې په هغې سره تاسو چې کوم دی د قرآني وظایفو په وجه باندې د هغې په بنا سره تاسو د داسې خلکو د جاهله پیرانو وغیره نه بچ شئ، په امان کې شئ. نو اوس انشاءالله اوس تاسو ته یو قیمتي وظیفه پیش کوو. هغه وظیفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ښودلې وه او صحابي ذکر کوي تقریبا علی رضی الله عنه دا قول دی وایي چې په چا باندې د دریاب د زګونو په شان ته دغه شان ته د شګو په شان ته د ونو د پاڼو په شان ته قرضونه نو دغه انسان که چیرې دا وظیفه کوي سار ماښام د ماښام نه بعد نو ان شاء الله الله رب العالمین به د قرضونه ختم کړي. زه هغه وایم خو د هغې نه مخکې ملګریو درخواست دا دی چې تاسو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بهترین قیمتي نصیحتونه او قیمتي ویډیوګانې راځي، داسې قیمتي خبرې نور راځي تاسو ته او بهترین وظایف تاسو ته راځي. که کوم وظیفې د ضرورت داسې تاسو ویلی شي موږ چې تاسو جاهله پیران یو شو بل شي نه بچ شي. بهرحال هغه وظیفه دا ده یو ځل یو صحابي راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله په ما باندې ډېر زیات قرض دی. نبی علیه السلام ورته وایي ته دا وظیفه کوه اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک. یو پیره بیا وایم اللهم اغنني بفضلک اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دا وظیفه ویل پکار دی اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. او دا وظیفه سار او ماښام د هر منځنه پس سار منځنه پس او ماښام منځنه پس دا 7 مرتبه ویل دي ضروری دي او عام حالت کې دا ویل شي خو لیکن سار ماښام د خامخ ویل پکار دی. یو وظیفه بلم د ان شاء الله او تاسو ته بل ویډیو کې بیا وایو. نو چینل هم خوښ شو ځان سره سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ. والسلام.